حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه، زید بن حارثه رضی الله تعالی عنهما دا مخکې د زید بن محمد په نامه باندې و. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېدی. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم غلام و. د خدیجه رضی الله تعالی عنها د طرف اوسېدی. لیکن چې څه وخت په ده باندې خلک خبر شو دی بازار ته وتلی و، د دې علاقې خلک رالو چې دا خو زید نه دی د حارث زوی، دا خو ورک د خپلې مور څخه مور پریشانه ده، سرګردانه ګرځي. ده ته وویل چې راځه ستا خو خپل کور شته، خپل مور پلار دې شته، ته خو غلام نه یې. ده تیار نه شو چې نه زه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېږم. هغه ولاړې وه خپلې علاقې ته، په حارث ته وویلې چې ستا بچی زید دا هلته په مکه مکرمه کې په غلامۍ ژوند تېروي. د زید پلار حارث د هغه ورور او بل د زید ورور دا درې سره کسان رالو چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د دې متعلق خبره وکړي چې زید رضی الله تعالی عنه را خلاص کړي، د غلامۍ څخه ازادۍ ته راولي. د دار استعمار د دولت اسباب هم راخیستي دي، د اشرفیانو تیلۍ هم راخیستي دي چې مونږ مانګه دام نه وکړو. لیکن حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبره کېښوله چې دا خو آزاد دی، داسې خلاصه وو، بیا په دوکه کې خرڅه وو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم اختیار ورکړ، بلکې د دې سره ځې هم تا ته اختیار، که پاتې هم تا ته اختیار. د نظم خپل مور پلار سره د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پاتېږم. هغه ټول د غلامۍ ژوند تېروي، هلته د ازادۍ ژوند دی. دا څنګه قبلوي؟ ولې هغه د ازادۍ ژوند چې مې دا د غلامۍ ژوند 100 واره په درجې باندې کړو. دې خبرې سره چا په غلامي کې زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په غلامي کې یم. دا هلته چې کوم سلوک د ما سره کېږي ستۍ چې ما مور پلار حقیقي ستۍ نه شي راسره کېږي. هغه خبرې ټوکرا وکړه، د حضور پاک صلی الله علیه وسلم غلامی قبوله کړه. په دغه وجه فرمایي چې محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. دا محبت د صحابه او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره